ژبه مبارکه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه د ژبې بیان وکاوي یو څه مو مخکې کړی یو څه پاته سوی هغه به اوس وکړو حامدا و مصلیا اما بعد علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک په حواله د ابن عساکر د ابي جعفر رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې وخت پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک المسی حضرت حسن رضی الله عنه مبارک د نبی علیه الصلاه والسلام مبارک سره یو ځای وو چې سخت ترې شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک چې د اوبو غوښتنه وکړه اوبه نسوي پیدا نو خپل ژبه مبارکه او خپل مسیح مبارک په خوله کې ورکل هغه هم تر هغه ځبېښل چې ښه اوبه شو جامع الجمرات تاریخ دمشق علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک علامه برزنجی رحمت الله علیه علامه سیوطی رحمت الله علیه په حواله د امام طبرانی رحمت الله علیه د ابن عساکر رحمت الله علیه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د مبارک فرمایي موږ یو وخت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک سره په سفر روان وو د سفر په دوران کې د لارې په اوږدو کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د خپل دوه مشیانو مبارکانو حضرت حسن رضی الله عنه مبارک حضرت حسین رضی الله عنه مبارک جړا واوریدل چې د خپل مور بی فاطمه الزهرا رضی الله عنها مبارک سره ول حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د دې پر طرف ډیر په تیزی سره ورلی بیا د دې د حال پوښتنه وکړه چې ولې جاړي د لمسیانو مور مبارک ورته وویل چې تږي دي د تندې څخه جاړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د خپل ملګرو څخه د اوبو غوښتنه وکړه خو یو څاڅکي اوبه هم نسوي پیدا پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک خپل لور بیبي فاطمه الزهرا رضی الله عنها مبارک ته وویل چې ته دا یو کوچنی راکه دا مبارک وایي ما چې کله دا یو کوچنی ماشوم ورکړي د مبارک خپل سینه پورې ونیوي بیا یې خپل ژبه مبارکه په خوله کې ورکړه هغه ماشوم هم تر هغو پورې رودله چې ښه اوبه سو او ژړا یې ارامه سوه هغه بل ماشوم د مخکې په شان په ژړا و بیا یې وفرمایل چې ای فاطمې دا بل ماشوم راکه دا مبارکه فرمایي بیا مې د هغه بل ماشوم په شان دا ماشوم هم په لاس ورکړي د مبارک په خپله سینه مبارکه پورې ونیوي او بیا یې خپله ژبه مبارکه په خوله کې ورکړل هغه ماشوم هم تر هغو پورې رودل چې ښه اوبه سو نو دا دواړه داسې ژړا بس وه چې بیا مې د سفر د دوران در پایه پورې د دې مبارکانو ژړا نه ده اورېدلې جامع الجمرات شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم خصائص الکبرى طبرانی تاریخ دمشق قاضی عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ته الله جل جلاله د ژبې فصاحت ورکړی و خبرې ډېرې بلیغې وې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د ښه وینا په مقام کې د فضیلت لوړې درجې ته رسېدلی و د ښې وینا په میدان کې نوم نرم طبیعت او پر همزول لوړوالی پوره خبرې خاص الفاظ قوي خبرې معنادار بیا تکلیف وینا لږ خبرې په هغو کې ډېرې معناوي دا پر هر چا نه وي پټې د دې سره الله جل جلاله نور ډېر مختلف حکمتونه ورکړي ول خاص په عربو کې مختلفې ژبې وي د مبارک زده وي د هرې قبیلې سره چې به د هغو په ژبه خبرې کولې داسې خبرې به د ښکلا په اعلی انداز کې به وي کله به د بهرنیو عربو سره غږېدی خپلو نږدې صحابه کرام مبارکانو به د هغو خبرو په اړه پوښتنې ځینې کولې الشفا یو شاعر شعر ویلی دی د خبرو له سینګاره رڼا ووري محمد ستا له شاره رڼا ووري د خبرو له سینګاره رڼا ووري محمد ستا پر لاره رڼا ووري د خولې کاندې د نور ډکه پیمانه ده د لفظونو له انواره رڼا ووري د نړۍ ښارونه وایي مدینې ته د نړۍ ښارونه وایي مدینې ته چې پر موږ د ستا له ښاره رڼا ووري ستا د هر لفظ له ګلابه وږمې راسي د حدیثو له ګلزاره رڼا ووري دا د پوهې په سرلي سره ته مل یې دا د پوهې له سپرلي سره ته مل یې چې د علم له بهاره رڼا ووري د رحمت نظر درمل د درملونو د رحمت نظر درمل د درملونو قلم مله له دې څاره رڼا ووري قلم مله له دې څاره رڼا ووري وما علينا الا البلاغ